سینیئر خبریال شیرین زاده صاحب موجود دی او بل اړخ ته زما د سواد یو نامتو شاعر او ادیب بختیزر دریاب صاحب موجود دی. دا مونږ د دریای سواد په غاړه باندې ولاړ یو. موسم ډېر زیات یخ دی، یخې هواګانې دي، خو مونږ چونکې موسم هم انجوای کوو او دلته کې د دا باران څنګه د یخني نه انجوای کوو، موږ یخني کېږي ته موږ انجوای کوو او دا دومره یخني ده، واوره نشته، باران نشته، خوشحالي ده، یخني پوزې ډېر سره نه جوړه ده. بېګا مې دغه کتو نو په دغه کې بنګوره کې -3 ډېر زیات یخني ده. اوس هم ډېر زیات یخ دی، خو لکه مزه کوي. دریای سواد غاړه ده که نه؟ دریای سواد په غاړه د موسم په حق اصل کې د صحافي او د کار دار چې د په سواد خامخا خواله وي خواله نه دا یخني پکې نه وي یا خو ډېر زیات دی، خو لکه د دریای سواد په غاړه لکه ډېر خوند کوي. او بختیزر دریاب صاحب چې دی کتونکو 60 کاله مسافري کړې ده، د سعودي عرب په ښار ریاض کې و، هلته به یې مزدوري کوله. یو ډېر ښه هنر ورسره دی، د ډینټینګ ډېر ښه استاد دی او 60 کاله یې هلته کې مزدوري کړې ده. دغه شانتې هلته کې د مسافرو ډېر زیات خدمتونه کړي دي، د ادب د شاعرانو ډېر خدمتونه کړي دي. 60 کاله پس چې کوم دی هغه خپل وطن ته واپس راغلی دی او د بایپاس دا ځای کې د ریلیکس هوټل په خوا کې ځان له چې کوم دی دوباره ورکشاپ پرانستی دی. زما ګاډی ورسره نن ولاړ دی، ماشاءالله تکړه دی. ګورې او د سکول دا ګاډی به هم جوړو او شروع مونږ د شهاب صاحب او د سکول د ګاډي نو الله دې پکې خیر واچوي، الله دې را کاروبار برکتي کړي او خدای پاک دې چې کوم دی زموږ دعا ده چې د ټولو مسافرو د مسافرۍ نه خلاص شو، راغی دلته ځان کاروبار شروع کړ. الله دې کامیاب کړي. څومره مسافر چې زموږ د سکول الله دې هغو له هم چې کوم دی توفیق ورکړي چې په ډکه معمول خپل وطن ته راشي، د خپلو بچو مور پلار سره هغې دلته کې وي. بختیزر دریاب صاحب ډېر ښه شاعر دی، نو شعرونه خو راته ووایه که نه؟ ولې د شعرونو د موسم د یخنۍ په هکله څه شی شته؟ نه د موسم په هکله خو زه خو د ورکشاپ نه دغه د راغلو ګپ ولګو دې خواته راغلو، نو ما ته خو دومره څه یاد نه دي، خو یو څو شعرونه کوم مسافرۍ کې خو زه خو داسې په دې مسافرۍ لکه د خلکو په شان کله مسافرۍ په لاره ځي، په هغې کې زه خو هغه نه لیکم او نه مې لیکلي دي. خو چې کله روماني شاعر نه رومان خو خیر د ادب یو برخه ده، خو مقصد نه ده، یو ضرورت یو مقصد دی که نه؟ ضرورت ته مقصد نه دی. مقصد زمونږ د ولس ترجماني د ولس ته لارښودنه ده که نه؟ د قام په نفس ګوتې ایښودل دي که نه؟ هغه شی دا چې د مشران وایي که نه شاعر د قام سترګې دی او د قام ترجمان دی. نو اصل دغه دوه څیزونه دي. زه وایم چې شاعرانو ته ووایم چې موږ د دې تشریح وکړو چې د قام سترګې څه ته وایي او د قام ترجمان. بسم الله. نو زه به درته یو وقیته ووایم، ما ته یاده شوله، ما ته په یادو ډېر ښه څه یادېږي نه. وایي چې چېرته چې سوځي فطرتونه د نفرت په اور کې، سکول ده چېرته چې سوځي فطرتونه د نفرت په اور کې، د هغه سیمې ښکلاګانې او ځنګلې سوځي. او چېرته چې څوک د خپل تهذیب په قدر نه پوهېږي، چېرته چې څوک د خپل تهذیب په قدر نه پوهېږي، هلته هغه ولس چې سپک لکه خځلې سوځي. او دا یوه بله عقیده به درته ووایم، په دې لاره تاسو چې وویل ما ولیکله چې که څه کمې غلطي پکې نو بښنه غواړم. دا ماشاءالله بهترین د جبر اور مې د تاریخ په پاڼو ولې بل دی. شهاب صاحب د جبر اور مې د تاریخ په پاڼو ولې بل دی، ما خو د جبر د هر دور نه نفرت کړی دی. او سکول دا شعر دی چې ډېره مننه، چا چې سلګۍ د ستمګرو په ستم کړي، چا چې سلګۍ د ستمګرو په ستم کړي دي، موږ د سلګو سره مدامې محبت کړی دی. دغه پوره کو نور راته ووایم نور پکې ووایه. یو کوم د سم د سړي ټکه کنه د مرګري ډېر راغون شو او دې مطلب دا دی چې تاسو به تاج ورکوئ. ګورئ بختیزر دریاب صاحب یو غزل دی، نو دا مطلع ده چې د حسن اور کې د زور نشته، غزل څنګه ولیکم؟ د حسن زور کې دی، د حسن اور کې د زور نشته، غزل څنګه ولیکم؟ او د ښایست ښار کې دی شور نشته، غزل څنګه ولیکم؟ او شعر دی چې تا خو د هجر په زندان کې تل ساتلی یم، تا خو د هجر په زندان کې تل ساتلی یم، ستا د دیدن په ما پور نشته، غزل څنګه ولیکم؟ پور په ما پور قرض، پور معنی د قرض پوښتنه. تا خو د هجر په زندان کې تل ساتلی یم، ستا د دیدن په ما پور نشته، غزل څنګه ولیکم؟ او تا چې د سترګو نه اورونه
ورولي مدام تا چې د سترګو نه اورونه ورولي مدام نن دې په سترګو کې اور نشته غزل څنګه ولیکم او ما به ستا حسن کړو ټپه ما به سندره چې کړه سکول ما به ستا حسن کړو ټپه ما به سندره چې کړه هغه سپرلی چې سمسور نشته غزل څنګه ولیکم او مقتدا چې څنګه د ستاینه دریاب وکړم څنګه درمان دې کړم څنګه د ستاینه دریاب وکړم څنګه درمان دې کړم چې ستا په زړه کې مې کور نشته غزل څنګه ولیکم ٹھیک شو دا یو زما یو دغه کوېسچن دی ستانه او کوېسچن زما دا دی چې دا شاعر جوړیږي څنګه شاعر خو چې یو فی البدی شاعر دی هغه لکه حالاتو ته وګوري او چې څه ورله په خوله ورغلو وایي لیکل هغه یې یو هغه دی چې کوم انسان کې حساسیت یو زه به دا ووایم چې هر انسان شاعر دی او بیا په پښتو کې خو دا منم نه چې پښتون یو دی شاعر نه سکول دا ته به چې هغه څنګه هغه داسې چې په ټولو قومونو کې دا حیثیت پښتون قام ته حاصل دی چې دا ښه زینر شاعران دي په هغې کې په دې اصنافو کې یو صنف دی چې هغې ته وایي ټپه او ټپه داسې یو څیز دی چې هغه که بوډا دی زوړ دی ځوان دی سړی دی زنانه ده جنۍ ده ښځه ده هغې له به ټپه ورځي او دا ټپې جوړوي هم مخکې په دې زنانو په جوړولې به او داسې یو پاخه نو وایم درته جي نو ځکه هر شاعر ده او ټپه ده چې وراثت نه د شاعر ده شو دا زما ټپه ده ځکه نو هر پښتون شاعر دی او دغه شانتې څنګه چې ډاکټر وروسته ډاکټر جوړېږي زه پکې لکه د ګاډو کار کوم د ډین مې زده کړه دا جوړ شوی ما تاسو صحافیان یې سینر په دې په دغه راغلي نو داسې چې چا کې د کم شي احساس پیدا شي ماده او هغه طرف ته لاړ شي نو هغه انسان جوړېږي نو دا شاعر چې دی دا د معاشرې زم چې د کړکېچنو حالاتو د ستونزو او د دې څیزونو پیداواري مطلب دا دی چې د درد دا کې هغې درد نه هغه درد او داسې درد چې دا فیل کې او بیا داسې یو تصویر د الفاظو نه جوړ کړي چې هغه عامه معاشره کې انسان محسوسوي خو هغه جوړولی نه شي نو شاعر ته د الفاظو یو تصویر جوړ کړي او هغه قوم ته مخې ته کړي هغه شکل وزن او بهر برابر جوړ کړي د الفاظو نه هغه تصویر جوړ کړي نو شاعر ته جوړ شي حضرت ټپه شپه یو سوال دی جی حاجی وکړه دا ستاسو کلامي مجموعه شتي زما یو د احساس لمن ده هغه په یو نوي کې چاپ شوی دی یو موج ده هغه درې کاله وشو هغه چاپ شوی دی یو زما درې میاشتنی میګزین دی د رڼا په نوم باندې هغه به د سعودي نه سکول دا ما چاپ کوو هر څه که تاسو کتلی او نو اوس چې راغلی موږ اوس په بیا دلته کې موږ هغه نړیواله جرګه جوړه کړې نو کوشش کوو چې یو نړیوال میګزین موږ دلته کې شروع کړو ٹھیک بالکل ټپه شپه جی نو که ټپه مناسب ګڼې ولې ټپه د پښتو وراثتي څیز دی او ما اصل کې ځکه دا ته اپشن مې درکړو که نه او جواب اختیارات مې درکړو ما ته خو ډېر نه دی خو چې دا راته یاد شو دا زړه مې داسې درنه تور شو دا زړه مې داسې درنه تور شو لکه د جمي لوګي تور کې دیوالونه دا واقعي اوس په ګټه جواب ورکړی که نه چې مطلب هغه خو نشته اوس موږ کوم ته پرېږدي پوهېږو زما یو شعر دی جی زه ډېر شاعري او ډېر دغه ما لکه شوق مې ساتلی هغه دا دی که نه ما په ځان پورې جوړ کړی دی چې نه چاته زاري کوم نه چاته منت کوم زه د خپل مهنت په زور په زړونو حکومت کوم ډېر ښه خبره شوله بالکل پاک اصل انسانیت مې هم دغې ته چې انسان داسې کردار او داسې رول ولوبوي که نه چې هغه د بل په زړه کې ځای شي او هغه حکومت وکړي زما پکې یو هایکو وایم موږ یو ملګری دی هغه له هایکو به ویله ما ویل راځه چې دواړه مینه وکړو ما ویل راځه چې دواړه مینه وکړو هغې ویل خوله کې خو دې ماهي نه وي هله دې ووایي چې ما یار ونیو یو نوی صنف دی ادب ته راغلی د پښتو هغې ته ټپیزه وایي که نه جي نو زه کوشش کوم که پوره راته یاده شو وبویم که نیمه پاتې شو خیر دی خیر و چې هېڅ په ځوانۍ مې پوهه نه شو هېڅ په ځوانۍ مې پوهه نه شوم په غمخادۍ مې پوهه نه شوم په خپلواکۍ مې پوهه نه شوم په زندګۍ مې پوهه نه شوم د ډوډۍ غمه داسې در په در دې کړمه واه دا بالکل د مسافر ته د زړه هغه اواز او سکول له اجازت غواړو او دا یو پیره موږ بیا وو چې په اختصار دریاب د سعودي نه واپس راغلی دی دلته کې په بایپاس باندې د ډینټینګ خپل ورکشاپ دوباره چالو کړی دی نو او شعر شاعري اوس کوي که څوک ګاډي رنګ کوي هم رنګ کوو هغه رنګ کوم نه ده اوس په سکول ته کوم بالکل نو رنګ هم دی او ډینټ هم دی نو موږ وایو چې یاره چونکې دی د سعودي نه راغلی دی او څومره ملګري چې زموږ دي څومره د علاقې خلک چې دی چې د داسې هنرمندانو موږ قدر وکړو او هغه مقصد دی چې دي هغه پردی وطن یې پرېښه او خپل وطن ته رالل
نو چې موږ د دې ملاتړ جوړ شو اجازت به غواړو دا بل پروګرام پورې سکول د الله الله پامان پامان ډېره مننه